بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات د ختم کی. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه د خپل خزانو نه دا پوره کی. الله پاک دې موږ تاسو ټول مکه مکرمه ته مدینه منوره ته دا بار بار بوزي. والله پاک دې زمونږ استاد په کورونو کې خوشحالیان راولي، سکون دې راولي، اطمینان او راحت دې راولي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا وظیفه ده د مشکل حواله سره. بعض وخت کې زمونږ ورونو ته مشکل را پیښ شي، زمونږ خویندو ته مشکل کار را پیښ شي او دومره ناشنا مشکل کار را پیښ شي، ډیر زیات غټ کار وي او دوی را سوچ کې چیرې څنګه چلې دا مشکل کار به څنګه ختمېږي. بعضې وخت کې زموږ ورونه داسې وي، خویندې داسې وي چې هغوی سم کم همته وي، دغه رنګه ډېر زیات وړوکې اړی وي، وړوکې زړی وي، معمولي خبره نشي برداشت کولی. بس چې معمولي خبره واوري چې داسې معمولي پریشاني راله، بیا د ورځې هم ځان له زړه خوري، د شپې هم ځان له زړه خوري، یو قسم له د دنیا به تنګه غوندې شي. نارې سبا نه کوي، دنیا نه به خوند لو، دنیا نه به مزه لو، خو دومره به استعمالو چې زموږ آخرت پیدا تباه نشي. دومره دنیا استعمالو چې موږ دنیا هم استعمال کړو سره آخرت دا زموږ روغ شي. کله به تاسو باندې په دنیا کې څه مشکل کار راغلی او دغه رنګې مکمل تنګ شوي او د هر سایډ نه تا ته مایوسي ښکاري، هر سایډ نه تا ته نه جواب راځي. چا نه امداد غواړي تا ته وایي نه، چا سره خبره کول غواړي تا ته وایي چې ما سره خبره مه کوه. مکمل سړی اکیله شي، ځان له شي. داسې مشکل حالت کې داسې وظیفه مې راوړې ده چې پیغمبرانو هم کړې، صحابه کرام هم کړې ده او د سخت نه سخت او مشکل نه مشکل حالت کې هغوی محترمو دا وظیفه نه ده پرېښې، دا وظیفه یې کړې ده. د چې پیغمبرانو کړې ده والله پاک ورته نجات ورکړو، صحابه کرامو کړې ده، نو چې موږ یې کوو انشاءالله موږ ته هم الله پاک نجات راکړي. د ټولو نه اول ابراهیم علیه السلام دا وظیفه کړې ده. ابراهیم علیه السلام قوم شپږ میاشتې حاشا کې راجمع کو او ابراهیم علیه السلام یې په اور کې ورغورځو او ناشنا خبره دا شوله چې د ابراهیم علیه السلام پلار هغه هم پکې حاشا کې راجمع کړو چې پلار ستا خلاف شي او حاشا کې راجمع کوي، کلیواله ستا خلاف شي، علاقې والا ملک والا ستا خلاف شي او دوی شپږ میاشتې حاشا کې راجمع کړي، ستا په اړه پسې تېرېږي. په داسې مشکل حالت کې ابراهیم علیه السلام دې ټولو راونیو او اور ته ور واچو. ابراهیم علیه السلام د اور نه صحیح سلامت دا راووتو. دغلته کې ابراهیم علیه السلام دا وظیفه کړې وه، حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زما لپاره کافي دی. د غرونو فرشتې راغلې، د سمندرونو فرشتې راغلې، د هوا فرشتې راغلې. ابراهیم علیه السلام ته وایي ته اډر جاري کړه چې دا اور راوالو د فرعون، دا اور راوالو د نمرود په کور کې ور واچو. ابراهیم علیه السلام حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زما لپاره کافي دی، حسبی الله، الله پاک زما لپاره کافي دی. دغه ابراهیم علیه السلام الله پاک د نمرودیانو د اور نه بچ کو. الله پاک دومره احسان په کو، وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. چا تپوس وکړ ابراهیم علیه السلام نه دا راته ووایه چې ستا خو ټول ژوند دا په امتحاناتو کې تېر شوی دی، داسې چېرته وخت راغلی چې تا پکې پرسکونه زندګي تېره کړې وي؟ ابراهیم علیه السلام وایي د نمرودیانو په اور کې چې ما کمې ورځې تېرې کړې وې څلوېښت، دې کې ما ته ډېر زیات آرام او سکون دا میلاو. چې کله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېدو، تر دې پورې ټولو صحابه کرامو کې خبره مشهوره شوله، پیغمبر علیه السلام ته خفه شو او تهمت محترمو دا منافقانو لګولو چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت پې ولګو. نو هغه تهمت چا برداشت نه کړو. پیغمبر علیه السلام عایشه به د پلار کره ولېږله،
دغه شان خطرناک حالت کې او داسې حالت دی چې د مؤمنانو مور باندې یو قسم تهمت ولګېدو نو الله پاک د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په خوله باندې یو الفاظ راوستل حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زما لپاره کافي دی که خلک هر څه وی دی خو الله پاک زما لپاره دا کافي دی الله پاک زما لپاره دا کارساز دی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په داسې مشکل حالت کې دا وظیفه نه پرهی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عایشه ته وی چې الله پاک ستا برات نازل کو مور ته پیغمبر علیه السلام شکریا ادا کړه مور ته وی پیغمبر علیه السلام شکریا نه ادا کوم د الله پاک شکریا ادا کوم حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زمانه پر ډیر زیات حق اساس دی حسبنا الله الله پاک زمونږ لپاره کافي دی ونعم الوکیل او حق اساس دی نو په داسې موقعو کې محترمو د دې وظیفې کار کړی دی چې انسان محترمو دا حیران شي چې څومره پاورفول وظیفه ده څومره ناشنا څومره اغلا وظیفه ده چې کله موږ ځان دپاره محترمو دا وظیفه کو تماشه کوئ چې الله پاک زمونږ او ستاسو حالات دا څنګه بدلوي نو چې کوم سړی دا وظیفه کوي یا کومه زنانه دا وظیفه کوي نو الله پاک به امداد ضرور کوي لکه څنګه تاسو اورېدلي وي که نه چې په جنګ احد کې صحابه کرامو ته ویلی شو الذین ها کسانو ته قال چې ویلی لهم الناس دوی ته خلک ان الناس بېشک خلک قد جمعو لکم ستاسو لپاره جمع شوي دي صحابه کرامو ته وی چې د دنیا کسان تاسو ته جمع شوي دي فاخشوهم تاسو ویرېږئ د هغوی نه فزادهم ایمانا د دوی ایمان سیوا شو څه ویلي وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زمونږ لپاره کافي دی او الله پاک ښه کارساز دی نو که تاسو خیال وکړئ صحابه کرامو کو دا نه ویلی نو کېدای شي پر جنګ کې دوی ګټه نه وی کړې نو دلته کې صحابه کرامو یو قسم لا د الله پاک نه کلک امداد وغوښتو نو الله پاک د صحابه کرامو دې زارې ته وکتل د دې صحابه کرامو دعای قبول کړه ده او دغه رنګې الله پاک صحابه کرامو له فتح کامیابي نصرت دی ورکوله تاسو ما درې واقعګانې دی ویلې نو دومره محترمو د اعتماد د یقین لپاره دا کافي دي چې زمونږ ستاسو یقین دا په دې وظیفه باندې ساز شي چې څنګه د هغوی له کار کړی او دغه یو آیت دغه رنګې انشاءالله العزیز موږ او تاسو له هم ضرور کار کوي چې کوم سړی دا وظیفه کول غواړي نو لومبیا 11 پیرې درود ابراهیمی دغه رنګ به د هغې نه بعد حسبنا الله ونعم الوکیل 313 پیرې بیا د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمی دا عمل به سهار وکړي دغه رنګې دا عمل به ماښام هم وکړي نو تاسو یقین وکړئ ځان لپاره وظیفه کوئ د 100 ورځې په وظیفې سره به ستاسو ټول مسایل دا به ختم شوي وي خو دا مسله دا د رشتې دا رکاوټ پکې چا اچولی دی یا مطلب دا رشته نه کېږي دغه رنګې دا مسله دا مشکل کو د رزق دی رزق درک نه لګي نو دا وظیفه تاسو شروع کړئ انشاءالله دومره رزق به الله پاک درکړي چې حیرانه به یې دغه رنګ ستاسو کاروبار مکمل ټپ شوی دی کاروبار مخکې چلیږي نه کاروبار ترقي نه کوي دا غټه مسله وي نو دغه رنګ د جاب کې څه مسله وي پروموشن څه مسله وي د نوکرۍ څه مسله وي نو څومره چې مشکلات دي په دنیا کې د ټول مشکلاتو لپاره سحر د مانځه نه بعد او ماښام د مانځه نه بعد ځان لپاره وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک یقین او کلک امید ساتم چې الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول مشکلات دا حل کوي وظیفې کې اجازت دپاره لایک ضرور وکړئ او دغه رنګې کمنټ کې سبحان الله یا ماشاءالله دا ولیکئ نو انشاءالله العزیز د دې وظیفې اثر تاسو به په خپلو سترګو ته وینئ الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته